چې د 80 کالو بابا او د 14 کالو ماشومې سره نکاح شوی ناروا شوی دا ماشومه ویلې کېدله چې د 14 کالو ده بالکل او بوډا د 80 کالو دی ټیک شوله دا ماشوم هم موږ وکتلو بابا هم موږ وکتلو نو دا زیاتې نو لکه ډېره پاکه ماشومه ولې دې داسې کول لکه د خپل عمر زنانه دې هم کتلی شوه لکه څنګه چې ستا عمر دی نو داسې یو ماشوم دې ولې خوښه کړه دا د دې پلار سره یې زما ملګرتیا وه دوستانه وه یارانه و دوستانه وه زموږ د دې پلار سره مینه دا زه ستا خوښ دی وی داسې خدای نشم درکولی خو دا جنۍ وه ماله راکړې وی بالکل صحیح دا جنۍ دې ترې وغوښتله وی بالکل صحیح ده نو په دې کور کې خو یو جینۍ یم نو چې دا جنۍ دې وغوښته جنۍ به دې کړې وې که نه نو دا خو دا هر څه د زړه خبره ده داسې ستا خو خوښه وه نو خوښه چې مې داسې مې کوله الحمدلله هغه ښځې ته مې خپلې بچي په شان کتل دي ټولو ته خو دا زموږ په زړه کې دا خواښې ته دې بچي په شان بالکل نو هغه خو اوس خبره ده که نه راځي دله یو نکاح زموږ نه وتړو نکاح وتړلی شو دغه وشو موږ د واده پروګرام جوړ کړو په دې کې زما زوم د کاټلنګ نه زما زیبو ته یې ټلیفون کړی کار شو ته کړی راغی چې یاره ستا زوم و زوم هغه وی چې وروره واده یې کړی زوم دی هغه له خو ما ډېر بچي دی ډېر مخکې واده کړی دی ستا بچي ورته رنګ وکړو زما بچي ورته رنګ وکړو راغی یو په کور کې ما ته وایي چې ما پسې دا ځمکه او دا دغه هر څه ولیکه به دې لوڼو پسې او په دې پسې دا درته هغه زوم دی دا هغه زوم دا خبرې شټام فروش هم دی که نه شټامونه کوي ستا خپله ښځه ژوندۍ ده که مړه ده مړه ده چې ښځه مې وی نو زه لیونی چې دا چلونه مې کول دا ځان مې پاره سات شرمو او که نه څومره وخت یې وشو یاره 3 کاله وشو 3 کاله ناکام وکړو 3 کاله مې ناکام وکړو ټلیفون یې وکړو دې پر سره گپ شپ لګو دې ماشومې یاره گپ شپ نه ده خو لږ خبرې به یې راسره کولې لکه نه حاجي صاحب حاجي صاحب دا خبرې نور خو بابا خو درته نه ویلي بابا یې راته نه دی ویلي او هلته کې دیګ میګ هر څه غوښه مې 3 نیمې دړۍ غوښه مې اخیستې وه او 2 دړۍ وریجې وې په سړي باندې دیګ پوخ کړو او دغه ورځ د ډولۍ وه پروګرام جوړ کړی یو په دې کې زما لازم چې راغی زموږ کار جو بس وي ته به دا چل وکړې د کاټلنګ نه راغی که نه چې دوی مې ولیدل چې د کور ته راغلي دي که نه د پلار سر زما ته ټلیفون وکړو چې دغه شان ستا بچي او زمان ټول راغلي دي او ټوپکې او تماچې په ما پسې راویستي دي جما یار ما له خو دغه ډایرکټ لاړم تاڼې ته چې تاڼې ته لاړم په تاڼه کې مې راپورټ وکړو دې نه خو موږ نه یو خبر چې دا ویډیوګانې جوړې کړې او هر څه جوړ کړی او ما به زما پرتوګ په عرصات باندې ګرځئ دا ویډیو چا کړی دا هم زما دې زوم کړې ده ستا د کور والا نه د دې ماشومې نه دغه زما دې زوم ویډیو کړې ده ویډیو دې زوم کړې وه دا نور زمان مې ورسره مو پوه شوې لکه ستا پتا باندې زمانو کور ودالېدل نو بس یو د خدای دې ورسره وکړي او الله ته پته وه پوه شي موږ غلط کار کوه خو جو نصیب نه و که نه یوسف صاحب دا ډېر مست بوډا دی نه غلطي خو یې ځکه ده چې جینۍ عمر کم و ماشاءالله د خو عقل برابر دی که نه نو سوچ دل هم پکار و جیل مې پکې تېر کړو دونه دغه مې وکړو نو اخر هر سړی چې شیطاني حرکت نه دی جیل د شیطان بیا یو الله ته چې په زارو شي خدای به دې راوباسي نور خو شیطان سړی دننه کوي هسې خو نه دا کارو شیطان کړو بابا کړو نو دا به جو الله ته معلوموي هغو الله اوس د دې نه شي ویلی چا خو به درته په ژوند کې خیرې نه وي کړې چې خدای دې اخره خاتمه خرابه دا اوس پته نه لګي اوس دې سړي راته خیرې کړی نه شم ما اورېدلې تاسو میاګانې الحمدلله دم درخوب هم در سره اجازه نه هېڅ را سره نشته بغیر د سترګو نه چې به سترګو کې دې څه لاړل نو هغه ځله پټک د خدای په حکم سره راوباسم ښه نو دا دې پس دا زما پلار ما له اجازه دا پهله مست بوډا دی او زومې سخرې رښتیا تی زومې نو هغه به دته بابا وي تا به ورته سوې بچې بالکل دا د پاکستان پهله واده خو شکر دی ناکامه شو کور کې مشره وه چل خو درکې شته تپوس یې وکړو چې مشره خو هغه زما هغه خوښې ورته وایي چې نه هغه دا منلې وه چې دا جنۍ به زه کوم دې کې څه کمال و نو خو هله د زړه نه څوک څه خبري دا ژوندی دی اوس نه موږ داسې وکړو زموږ یو ملګری دی هغه وایي چې زه به 10 مرلې پلاټ د الله په رضا ورکړم چې بابا نه دا جنۍ ازاده شي جو دا خو به چې تا وکړه خو د دې نه بله خبره نشته موږ پرون هلته م ورغلي وو بالکل هغې وی چې بس موږ ته اوس انکاري یو ماشومې ته ما هم یو په سر موله لاس هم کېښود چې زه ډېر ورم د الله په رضا
نو موږ هم درته وایو چې دا ماشومه پرېږده نکاح نه آزاد. د نوخار په علاقه کې د نوخاري روډ نه 2 کیلومتره فاصله کې احمد کالونی پلاټینګ شوی دی چې نن ابتدا وه او ډېره غټه خوشخبري ده د غریبانانو دپاره. شاید به موږ خپله ډېره غریبي تېره کړې ده په خپله او موږ هم د پردو کوټو او اوس مو شکر الحمدلله ګزاره کېږي. نو موږ ځکه د غریب دپاره دا پروجیکټ روړی دی چې موږ مزدوري په خپله هم نه کوو او د بل لپاره پیدا حاصل کو. دا 8000 روپۍ ستاسو ریټ 8000 روپۍ مرله یوې میاشتې دپاره. یوې میاشتې لپاره جی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد موجود مجی بریکوټ ناګوها کې دا زما پسنګ کې هغه بوډا بابا ولاړ دی د چا چې نن میاشت 20 ورځې مخکې ویډیو منظر عام ته راغلی وه چې د 80 کالو بابا او د 14 کالو ماشومې سره نکاح شوې ناروا شوې ده. دوی په جیل کې ورووتل، موږ هم په انتظار یو. حنیفه بابا سره ولاړ دي، سره به خبرې اترې کوو. ظالم سړی دی ځکه د ده عمر او هغې عمر کې ډېر فرق دی، خو بیا به هم ورسره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یو؟ خیر دی، روح د الله رحم دی. دا راته ووایه جی ستاسو یو ویډیو منظر عام ته راغله، بالکل پای کې هغه ماشومه ویلې کېدله چې د 14 کالو ده، بالکل، او بوډا د 80 کالو دی. بالکل. ټیک شوله. دا ماشوم هم موږ وکتلو، بابا هم موږ وکتلو. بالکل. نو دا زیاتې نو لکه ډېره پاکه ماشومه ولې دې داسې کول؟ لکه د خپل عمر زنانه دې هم کتلی شوه لکه څنګه چې ستا عمر دی، نو داسې یو ماشوم دې ولې خوښه کړه؟ دا د دې پلار سره زما ملګرتیا وه، دوستانه وه، یارانه او دوستانه وه. زموږ د دې پلار سره خانانو بلاکونه راوړي، پوه شوې چې ما دې پلار ته ویله که ما دا بلاکونه یې څونه راوړي دي؟ وی دا د 80,000 زما په شموزو کې ځمکه وه، پوه شوې. ما لکه مینه هغه ځای دې خوښ دی؟ وی یاره وی زما خو ډېر خوښ دی، لکه د خانانو خبرې لګیا و که نه چې یاره دې تنګ شوي او دې ځای کې نه وځو، یاره کوټه بند و. کوټه بند و، لکه دغه یې و که نه. څنګه چې را روان شو د هغه ځای کې نه جما مینه دا ځای ستا خوښ دی؟ وی ما چې خوښ دي دی که نه، ما داسې خو نشم، ما بچوړي مې دي او لوڼه مې دي، داسې خو د نشم درکولی، خو دا جنۍ وه ماله راکړې. وی بالکل صحیح ده. جنۍ دې ترې وغوښتله؟ وی بالکل صحیح ده. نو په دې کور کې خو یو جنۍ هم وه، نو چې دا جنۍ دې وغوښته جنۍ به دې کړې وې که نه؟ نو دا خو دا هر څه د زړه خبره ده که چې څنګه خبره وشوه چې مونږ وی صحیح ده. هغه وی صحیح ده، وی مونږ فیصله وکړو چې صلاح پکې وکړه. بیا هغه خانان هم خبر شو، هغو غریبان هم بیا ډېر خفه شو چې دې سړي ته وګوره او دې دا کارونه کوي. هغو د کور نه په دغې خبر راویستو. ستا په وجه؟ زما په وجه ترې راویستو چې ته ولې ته د ده سره او د هغوی سره مونږ د زمانې نه ناست پاس یو که نه، د خانانو سره چې ته اوس دله ولې ته ورکوې دا وړه جنۍ ده؟ پوه شوې؟ لکه ما ته وایي ما یې جنۍ وړه ده، د خپل سخر ته مې او ما یاسې لانجې نه شو کولی چې اوس دا ټول خلک یو شان دي او موږ بل شان نه ما یاسې نه کېږي. هسې ستا خو خوښه وه؟ نو خوښه چې مې داسې مې کوله، پوه شوې؟ جو چې څنګه موږ د هغه کور نه را خانانو راوشړل راله په دغه کور کې جو خدای شته چې ما به هم خپل ورسره لکه خپل د رور په شان د بچي په شان دغه مې ورسره کوو. الحمدلله هغه ښځې ته مې د خپلې بچي په شان کتل دي ټولو ته، خو دا زموږ په زړه کې دا خواښې ته د بچي په شان بالکل. او لور دې ولې په نکاح اخېستله؟ نو هغه خو اوس خبره ده که نه راځي ځله. نو د دې خبرې دا خبرې نه موږ بالکل قلار شو، او د نکاح نه دې خبرې نه قلار شوم. یاره دغه شان دا خلک ټول دغه کوي، دا مولا یو نکاح نه تړو، دلته به دې کلي کې یو مولا نکاح نه تړو. وی دا دغه دی او د شتل او ماشومه ده په دې کې د یو هلک سره ولګېد، ودان نومې دی، پوه شوې؟ چې هغه سره په نوکرۍ ولګېد چې دغه سړي ته یې دا خبره کړې ده چې یاره مونږ اوس وشرمېدو او د شتل او دا خبرې کولې که نه. زه دغسې په دې واړۍ کې ناست وم او بس دوی ورالله او بس ما ته یې وې چې حاجي صاحب دې خوا راشه. زه بسې رالم، خبره یې وکړه چې وروره دا امین هغه مین خو ته خبره کړې وه که نه دې هلک ته. ما ته یې یاره چې دا نکاح کول غواړي، نه یې کوي راله، څنګه ته مولا دا کوې؟ دې پاره د جنۍ د پلار ووې، وایي زه چې ځو مینګورې ته.
مینګو جنې پلار آه. ستا سخر آی شاباس اوس خو جو سخر دی وایه که نه چې لاړو مینګه ورته د عدالتونو یو امام دی هغه امام ته یې هغه د بل زوم دی هغه ورته ټلیفون وکړو هغه راغی سانډو دی سانډو مې دی چې هغه څنګه راغی وی وروره وی د دغه عدالتونو دا مولا نه دی ده ته ټلیفون وکړو دی راغی هلکه مولا خدای دې په نیکه لار واړه چې نه کېږي او داسې د وړو نه ته ولې تاله به زه هسې پیسې درکړمه په غیر دغه نه مې دله پیسې کې نکاح ته ولې داسې چل کوې چې بیا په عدالتونو زموږ سره ګرځي او یو غوایم او بله غوایم هسې یو خبره ده که نه یاره هغه راله نکاح وتړو چې د هغه ځای نه راو دغه امام خو وایي چې نن واده کوي نو سبا ته یې نه پرېږدي به د جنۍ د پلار نه یې تپوس وکړو دې څو کاله روجې نیولې دي هغې وی 2 کاله پوه شوې چې دا یې ورته ووې جو او د ملا چې څنګه نکاح وتړله شو دا شی دا کم چا چې پکې دستخط یو د 400 و یو زموږ د دې کلي ودان نوم یې دی پوه شوې او دا بل نه نوم رانه میرزا خان نوم یې دی او د 400 دی پوه شوې یو نکاح زموږ نه وتړو نکاح وتړله شو دغه وشو موږ د واده پروګرام جوړ کړو په دې کې زما زوم د کاټلنګ نه زما دې زیبو ته ټلیفون کړی کار شه ورته کړی راغی چې یاره ستا زوم و زوم هغه وی چې وروره واده کړی زوم دی هغه له خو ما ډېر بچي دی او ډېر مخکې واده کړی دی ستا بچي ورته رنګ وکړو زما بچي ورته رنګ وکړو راغی یو په کور کې ما ته وایي چې ما پسې دا ځمکه او دا دغه هر څه ولیکه به دې لوڼو پسې او په دې پسې دا دې درته هغه زوم دی دا هغه زوم دا خبرې شټام پروس روم دی که نه شټامونه کوي ستا خپله ښځه ژوندۍ ده که مړه ده مړه ده چې ښځه مې وی نو خپله ښځه دی زه لیونی چې دا چلونه مې کول دا ځان مې پاره سات شرمو او که نه څومره وخت یې وشو یاره 3 کاله وشو 3 کاله ناکام وکړو 3 کاله مې ناکام وکړو چې څنګه وروره دا خبره دغه شان جوړه شوه دې به سره ګپ شپ لګو دې ماشومې یاره ګپ شپ نه دی خو لږ خبرې به یې راسره کولې لکه نه حاجي صاحب حاجي صاحب دا خبرې نور خو بابا خو درته نه ویلي بابا یې راته نه دی ویلي پوه شوې جمعې دلته کې بیرکوټ ته مور او لور راشئ یو هلته کې مو د یو 10,000 روپو سامان واخیستو موبایله پورې پوه چې سامان مې ور واخیستو د هغه ځای نه دوی مې راشکې ته وخېږلم ما یې ځئ او هلته کې دیګ میګ هر څه غوښه مې 3 نیمې دړۍ غوښه مې اخیستې وه او 2 دړۍ وریجې وې په سړي باندې دیګ پوخ کړو او دغه ورځ د ډولۍ وه پروګرام جوړ کړی جو په دې کې زما لازم چې راغی زموږ کره جو بس وي ته به دا چل وکړې د کاټلنګ نه راغی که نه خادي زوم دی چې څنګه راغی جو ما ته وایي چې ته به اوس دا موږ هر څه ولیکې او داسې چل دا لوڼه و بچي دې رضا و په دې واده هو که نه خو رضا خو چې دی راغی جو ټوله غویمه خو ده جوړه کړه که نه زوم دی دا خو ټوله غویمه امام دی ګوره ښه داسې نه چې دغه سړی دی امام دی امامتي کوي هلته کې په کاټلنګ نه په نوم امام دی نه امامتي کوي مسجد کې امام دی چې راغی چې نور څه خبره ونه شوې بس زما سره په جنګ شو خبره یې دغه کړه ورانه کړله زموږ د کور نه ووتو چې کور ته څنګه لاړل کوم ځای نه چې ستا ډولۍ راوچتې جو هغو له هم پیسې ورکړې هغو ته جو جنۍ راویستلې ده چې جنۍ ورته راویستلې هغې دا بیان کړی چې زه حاجي صاحب څه پېژنم چې دوی مې ولیدل چې د کور ته راغلي دي که نه د پلار سر زما ته ټلیفون وکړو چې دغه شان ستا بچي او زمان ټول راغلي دي او ټوپک او تماچې په ما پسې راویستي دي جمعه یار ماله خو جو دغه ډایرکټ لاړم تاڼې ته چې تاڼې ته لاړم په تاڼه کې مې راپورټ وکړو جو دا دوی لکه لاول خو لږ پټ راپټې خو د شپې بیا ونیول ما راځي او ما راځي مې ونیو او راوستل چې څنګه یې راوستل تاڼه کې ناسو ډېر ساعت وشو لکه ما 11 بجې شوې داسې 12 چې دا ټایم شو بس بیا د سیچو عثمان سیچو خدای دې خوشحاله کړي خدای دې ول عزت ورکړي هغه راویستل زما راځوی مې راویسته او زما راځي مې راویسته چې راویسته چې زما دې زم وی چې ګوره زه خو د هېڅ نه یم خبر پوه شوې خو ستا دې ټلیفون کړی دغه سیچو په مخ کې لګیا و که نه جو زه خو امام یم زه خو هلته کې امامتي ورکوم زه خو د دې څیزونو نه یم خو ستا دې زوی ما ته ټلیفون وکړه زه راغلی یم چې د پلار مې واده چې هغه دا خبره وکړله جو ما ورته سیچو ته ما یاره که دا سړی پرېږده چیزي یا هغه پرېښودو د دې نه خو موږ نه یو خبر چې دا ویډیوګانې جوړې کړي او هر څه جوړ کړي او ما به زما پرتوګ په عرصات باندې ګرځئ دا ویډیو چا کړی دا هم زما دې زوم کړې ده ستا د کور والا نه
د دې ماشومې نه دغه زما د زوم ویډیو کړې ده ویډیو د دې زوم کړې وه دا نور زمان مې ورسره مو پوه شوې لکه ستا پتا باندې زمانو کور ودالېدل نو بس یو د خدای دې ورسره وکړي او الله ته پته وه پوه شي موږ غلط کار کوه خو جو نصیب نه و که نه دشمنان زمان دي ماښام ټایم کې میډیا والا دا ټول راغلل زمونږ بس مخ باندې څادرې دا واچولې او زمونږ نه یې دغه وکړو ویډیو وکړل او بس بیا یې موږ بند کړو سهار بیا موږ عدالت ته بوتلو د عدالت نه بیا موږ جیل ته بوتلو د جیل کې موږ 20 ورځې وې چې زمونږ ضمانت وشو چې موږ د جیل نه راووتو بیا موږ دا خبره دغه کړه چې هلکه بس دا زما د سر ما ته ټلیفون کې دا کم پلاټ چې تا ته خو خیال و نو دا پلاټ هغه سړي راغلی او پیتې پکې کوي او دغه به یې کوي ما هغه ته وایي یاره زما سره خو اوس په دې ټایم کې پیسې نشته دی خو ما په آباترام کې چا کم دکان دی ما د هغې ټایم بدل درکړم چې بلکل صحیح ده ما چې سا خوښه ده دغې نه بل هغه 15 لک او دی به یا 10 لک یا به 20 لک 20 لک نه خو 10 لک باندې خبره شوې وه که نه چې دغه مې ورسره وکړل وروره او لین دین لاړم او دکان مې ورله ورکړو اسټاپ مې ورته وکړو هر څه مې ورته وکړلو بیا زه چې مازدیګر ما زه به د نننۍ ورځ ته ما چې به دې به واده کوم چې زه مازدیګر لاړم هلته کې بل زوی هم راغلی او نور کسان هم راغلي وو خبره وکړه سړی بس ګرم شو سړی چې څنګه ګرم شو یاره بس دغه یې راسه غوایمې را سره جوړه کړه دا زما راسخر وه چې زه خو ستا زوی حق کړی دی او زه خو هغې له دغه نه در کومه ستا کور کم دی وي او ته په څه کې جنۍ کښېنې یو سړی شاټ شو یاره چې بس زه لاړم سهار عدالت ته لاړم هغه دغه ته مې وویم جج ته مې وروره دغه شان قصه شوې ده ما چې دوی نه زه ما بلکل لږ انکار ته وکړه چې ما چې دوی اوس وینا کړې ده موږ خو دغه ته په ټک ناست وو چې دوی اوس انکار کوي زمونږ څه کار دی چې اوس واده کوو خو بس ټیک ده زما ټایم به ماله راکړي بس لین ختم شو بیا راپسې هغه زوم او هغه دیر ودان راپسې راغله مینتونه هغه هر څه وکړه چې یاره موږ هغو ته کنځل ویل وکړل هغو موږ برابر کړل خو سهار د دې موږ لاړلو عدالت ته چې څنګه جج صاحب ته پیش زما هلته نوتی دی هغه را سره و چې هغه موږ څنګه پیش شو ورسره خبره مو ورسره وکړه چې دغه شان دا چل شوی یا هغه خو ما ته وایي یاره صاحبه ته دا خو ورکوې او دا ښکې نو ستا را دوکان ستا نه تلی دی هسې دغه خبره ده اوس په دې کې نور دغه نشي کولی جمعه یاره څه چل وکړو صاحب ما چې دا داسې نه دی او دا حکومت نه دی خوښ ولې زه جیلونو ته بیا ځم زه ولې دا چل نه کوم ولې بیا دوی ما په عذابوي او دا ښکې ځمکه هر څه خو مې واله کړل مې دا ورته پاتې به کړم مې اډو سره دغه هم نه کوم مې پوه شوې خیر جج ما ته دا خبره وکړه چې یاره تو خفه کېږه مه بابا وایي ته داسې چل وکړې تاسو راضینامه وکړئ دا تا ته خو ما را چیټ وخو که نه دا پرونۍ خبره ده راضینامه مو وکړله هر څه برابر شو بیا رالو هغه سړي به کې 15 ورځې زما رسخر وی چې 15 ورځې بعد بیا واده کوي اوس فیصله په کوم ځای ودرېده اوس خو په دغې باندې ولاړه ده چې موږ څنګه عدالت راغلي او د سبا دغه زموږ هغه کیس ختم شي هغه موږ ته هغه د عدالت نه دغه میلاو شي که عدالت نه نه میلېږي زه خو بیا ځان نشم شرمولی چې زه بیا واده کوم زه خو بیا نشم کولی اوس یوسف صاحب دا ډېر مست بوډا دی نه غلطي خو یې ځکه ده چې جینۍ عمر کم و ماشاءالله ده خو عقل برابر دی که نه نو سوچ دل هم پکار و بېشک هلته زوم ته هم خیري نشي کولی ځکه چې ده لوڼه ورسه ناستې دي که نه او خپل زوی ته هم نشي کولی هسې خبره کوو که نه که ډېرې خیرې ورته کوي نو د لوڼه پکې خرابېږي نو ده کې خپل عقل دا دغه و چې ده نو صحیح په ځای ده که نه چې لږ سوچ یې کړی وی دغه وخت کې نو انشاءالله دغه به برابر وي خو څه غلطي دوی هم کړې ده زما سوچ خو پکې نه و که نه دا خو چې اوس هغه زما نه غوښتې او پیسې غوښتې هسې ما اورېدلي تاسو میاګان یې الحمدلله دم درخوب هم در سره اجازه نه هېڅ را سره نشته بغیر د سترګو نه چې په سترګو کې دې څه لاړل نو هغه ځله په ټک د خدای په حکم سره راوباسم ښه نو دا دې پس دا زما پلار ماله اجازه راکړه دغه اجازه نه دا دغه دا مو کنه دغه خبره چې پلار دا خبره کوله بیا خو هغه نقل اورېدو زمانه دا ماشومه چې تا په دام کې ګیره کړه دا دې په دم ګیره کړې ده یاره نه مې په دمونه کړي نه مې دغه کړي صفا خبره مې دغه کړې ده پوه شي په دې کې احتراط وکړه دا پهله مست بوډا دی او زومې سخرې رښتیا تی زومې نو هغه به دته بابا وي تا به ورته سوې بچې
بالکل دا د پاکستان پهله واده خو شکر دی ناکامه شو تا ما نه ګیله کوله بالکل ما څه ویلي ویډیو کې تا یې خدای پاک د دې بوډا سترګې ړندېږي چې دا ولې دا داسې کول زه یې وسم چې باکور کې مشره وه چل خو درکې شته تپوس یې وکړو چې مشره خو هغه زما هغه خوښې ورته وایي چې نه هغه دا منلې وه چې دا جنۍ به زه کوم دې کې څه کمالو نو خو هله د زړه نه څوک څه خبري دا ژوندی دی اوس هم نه دا خو ټول د زړه خبرې دي که نه که نه ما به هغې ته کړې دغه خو څه اوس دې زړه څه وایي نو اوس خو دغه عدالت فیصله کړې ده دغه شټام مې تا ته ودله موږ هم یو فیصله کوو وکړئ موږ پرون ورغلي وو هغه کور ته هغې ته موږ زما یو ملګری دی بالکل دوی وی چې موږ د غریبۍ د وجې دا اقدام اوچت کړو بالکل د هغه دې بابا ته مو د غریبۍ د وجې بالکل صحیح شوله بالکل او بابا د پلار ته زما د پلار سره دوستانه وه خو د غرض دوستانه دی وه نه امداد چې غرض مې نو تا د دا دونه موده موږ د یو بل سره تېره کړې نو غرض مې ولې نه که خو دا کم چې د کور خبر راله د ځمکې خبر هغه راله ټایم به غېږ کې و قدم به نه و په غېږ کې نه اوس د دې به تقریبا 8 میاشتې کېږي د دې خبرې د دې نه بالکل د دې نه بیا موږ قلار شو د دې خبرې نه خو موږ قلار اوس موږ داسې وکړو زموږ یو ملګری دی هغه وایي چې زه به 10 مرلې پلاټ د الله په رضا ورکړم چې بابا نه دا جینۍ ازاده شي جو دا خو به چې تا وکړه خو د دې نه بله خبره نشته موږ پرون هلته م ورغلي وو بالکل هغې وایي چې بس موږ ته اوس انکاري یو ماشومې ته ما هم یو په سر مو له لاس هم کېښود چې زه ډېر ورم د الله په رضا نو موږ هم درته وایو چې دا ماشومه پرېږده نکاح نه بس ازاده زما شته زما د دکان سامان دی د راکړي سټام نه موږ نو خبر ټیک شوه چې موږ به بیا ورشو نکارنامه شوې ده چې د هغو نه یې خوښه زما څه کار دی چې د هغو نه چې هغو رضا دي چې هغو وایي چې زموږ نه ده خوښه زه پرې سل پېرې خوشحاله یم خوشحاله پرېږدی به بالکل هسې ستا مناسب نه ده نصیب مناسب نه ده پوه شوې چې خو ستاسو میډیا والا تاسو والا پلاټ ورکوئ چې زما اسټامونه دې راکړي او بس موږ والا پلاټ ورکوو اوس موږ تا ته دا وایو تا له اسلام اجازت در کړې چې کور ودان کې پته یې څوک هم نشي بندولی نه زوم او نه بل او نه زه نه بل نو ستا د عمره به یې چې وګورو وشي قبول به کې بالکل ولې به نه قبلوم یاره یاره ګوره اعتبار مې در باندې ده دا اعتبار به ساتي نه خدای چې تاسو وایئ میډیا والا وایي چې تاسو دا خبره کوئ چې د دې سره ستا جایز نه دی چې تاسو والا پلاټ ورکوئ او د الله په نامه چې ورکوئ زه خپل دغه راوالم اسټامونه هر څه به راولي ختم به شي خبره په دې کې اوس دونه دا نکاح هم کړی دی د هغې به څه دغه یي چې د هغې دغه به وشي هغې کې خو به ستا تجربه وي مشرې جرګو مرګو کې زما به څه تجربه ستا خو ستاسو تجربه میډیا خو تاسو چلوئ موږ یې خو نه چلو خدای شته که موږ اسلام د تعریف په قرآن باندې به خبره وشي چې تاسو وله ورکوئ چې هغو به زما سامان راکړي هر څه به دغه شي ستا له طرفه به ازاده شي بالکل ته په دې رضا یې موږ ورغلي وو خو موږ ستا د پلاټ او ستا د سټام او ستا د سامان نه نو خبر موږ به بیا هم ورځو ستا د سټام او ستا د سامان خبر به ورسره بیا به ستا سره په ټلیفون رابطه کوو بالکل صحیح او الله دې بختي رحمان خو به پېژنې د هغه ورپسې جبۍ شوه په واده پسې خو زه تا ته به هم دعا کوو خو د خپل عمر وګورو حساب صاحب ته څه یې ورته نه بالکل د عمر مطابق درمیانه بولو وکړو درمیانه مطلب دا چې 30-35 سال 40 سال چې دم پیړه خو جوړي که نه دم پیړه جوړي د قسمت خبره ده چې د دوی پکې خیر وي د غریبۍ د وجې نه خو داسې خو مې نه شوي زما خو بچي وو زما خو لوڼه چې ما ورکړه یو زوی مې دی چې داسې مې داسې ولا هسې ورکولی خو ستاسو به خپله سوچ راولئ درمیانه خره جی درمیانه خره کور هم په ودان شي او بچي هم خوشاله زمان ټول به خوشاله کور به جوړ شي کنه کور به جوړ حکومت کې په عدالت کې نکاح شوی دی خو چې تاسو یې کوئ یا تاسو له طریقه درځي یو دغه نه بله خبره ورسره شته نه بس دې خبره نه به قلار شي بالکل ګټه به پکې بالکل به ګټه او بل لکه د بختي رحمان ځان له دعا غواړه الله ته الله مړه چې الله مې زما په خاندان کې لږ خلک دی خو موږ چې څه کړو خو د دې سړي د غریبۍ دپاره هم کړي تا ما ته بېګا یو خبره کړې وه تا یې به شیطاني عمل ورته ووایم یاد دې شي نو ولې نو یو خبره دغه چې دونه دنیا جیل مې پکې تېر کړو دونه دغه مې کړو نو اخر هر سړی چې شیطاني حرکت نه دی جیل د شیطان بیا یو الله ته چې په زارو شي خدای به دې راوباسي نور خو شیطان سړی دننه کوي هسې خو نه دا کارو شیطان کړو بابا کړو نو دا به جو الله ته معلومه هو الله اوس د دې نشو ویلی هسې چا خو به درته په ژوند کې خیرې نه وي کړې چې خدای دې اخره خاتمه خرابه دا اوس پته نه لګي
اوس دې سړي راته خیري کړی نه شم بس هغه خو مې د دغې دغه پلاټ ورکوم بس صحیح موږ ده پکې لالچ نشته بس زما خو لالچ تا کړو پکې لالچ موږ د الله پر رضا ورکو بالکل خدا الله دې اخره خاتمه آمین وکړي آمین او الله دې در باندې ورحمېږي آمین صحیح شو بالکل صحیح ده بس زه به وایم ستانه بختي رحمان هم ښه دی ځان د دعا کوي خو ماشومان یې د ګوتې نه نیسي قدرمنو دا و بابا دا هغه حقیقت و کوم ویډیو چې تاسو کتلی وه موږ به بیا هغه کور ته ورځو د چې کوم سټام یادې او کومې پیسې یادې دا یې خبره به کوو د دې سره ماشد خان شهید اجازت راکړي د الله په کیس امان ولګولې څو لکه 2 لکه روپۍ 2.5 لکه روپۍ ما پرې کیس دا به د لګولې چا نه غواړي دا به دغه زما لازم راکوي که نه نور به څوک راکوي چا دا ویډیو چا ورکړی هغه به یې راکوي دا ویډیو چا زوم دی کړی وه دا هغو کړي دا دا فساد دا ویډیو نه جوړ شو دا خو دا ویډیو نه جوړ شو نور څه ته چېرته خبرې دی بل چېرته بغیر دی او الله نه دا پیسې ستا 2 لکه روپۍ 2.5 2.5 لکه روپۍ په کیس ولګېدې په کیس دا د چا نه غواړي دا چې څوک اوس دغه زما زمان دي دغه د کاټلنګ سړی کو هغه یې ورکولی شي جوړ دي که نشي ورکولی ما خو په لور پسې شټام لیکلی دی په خپل لور پسې جو کو نه هغه شټام به ما ته د هغه زما رضوي په نامه به شي یعنې دا نقصان د هغه حصه به ترې لاړه خپل زوم راورسو د هغه حصه به بیا خامخا ځي دا 2.5 لکه روپۍ ستانه په دغه دا به دې لاړلې لوري څه کې به کټ کې بیا داسې وایي او د هغې پیسه کې کټ شي زما رضوي شي به بیا لاړ لکه لور له چې کوم حصه تا ورکړې وه که در نه کړې نو بس هغه حصه لاړه هغه لاړله هغه زما رضوي شوه استا رضوي شوه ځکه ستا د ژبه خو لاړې پیسې زما خو لګولې نغدې ما پسې خو خلکو پیسې خلاصې کې په شرمونو یې وشرمولې لپاره ساتي په انګلینډ په جاپان او په دې ملکونو نور څه غواړي قدرمنو د دې سره خپرونه سر ته رسوم ماشد خان شهید اجازت راکړي د الله په امان